خو په دې غزا کې ډېر واجبه غونته واقعه راغلی وه. د یمامې قبیلې سردار و، د هغه نوم سمامه بن اسال و. دا سردار د یمامې قبیلې چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت دشمن او د نبی علیه السلام ګستاخ هم و. د نبی علیه السلام ډېره سخته ګستاخي کوله، ډېر ناکار دشمن و د نبی علیه الصلاة والسلام. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د دې ګستاخۍ نه تنګ راغی که نه، د ده د بدو ردو ویلو نه نبی علیه السلام تنګ راغی، نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی دی خو چې کوم ځای ولي نو دی قتل کړئ، دا سمامه قتل کړئ، ده ما ته ډېر تکلیف راکړو. نو د دې غزا نه چې کله صحابه کرام واپس راتلو، نو دا سمامه په لاره باندې روانو مکې مکرمې ته تو، د خپلې علاقې نه روانو مکې مکرمې ته تو. نو صحابه کرامو چې وپېژنده چې دا خو هغه سمامه دی چې کوم نبي علیه الصلاة والسلام ته کنځلې کوي، کوم چې د نبی علیه السلام سخت دشمن دی، کوم چې نبی علیه السلام فرمایلي دی قتل کوي، راشه یوازې روان دی چې ګرفتار کړو. نو صحابه کرام چې د غزا نه واپس راتلل، نو دی په لاره باندې ګرفتار کړو. چې ګرفتار کړو د غزا نه چې راورسېدل، نو دی هم د ځان سره راوستو. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبره د یمامې قبیلې چې کوم سردار او سمامه هغه تا ته چې کنځلې ډېرې کوي، تا چې په بدو باندې ډېر یادوي، د الله پاک پیغمبره ژوندی خو مونیولی دی مو راوستو، اوس تا مرضي چې ته ورسره څه کوې هغه ورسره وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله که ته سمامای او زه سمامای ما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله د مسجد نبوي په دستان پورې وتاړای، په دستان پورې وتاړای. نو صحابه کرام د پستان پورې وتاړو. شپه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سار منځل چراوته د پستان پورې تړل شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله کیف حالک یا سماما، سماما څه حالت دی؟ شپه په خیر وته څنګه چل دی او څنګه مسلمانېږي کنه؟ نو د سماما ورته وویل ویو خبره زما واوره، کو چرته قتل کینې نو قتل میکا، کو وجنه مینه سمې کا ومه وجنا قتل میکا. زما معمولی سړی نه ما، د یمامې قبیلې سردار يم، ډېر غټ نوم دی را باندې کیږي. خلک به وایي چې د یمامې قبیلې سردار یو وجه، معمولی سړی نه زما په مرګ دې نوم کیږي، نو کو وجنه مینه ومه وجنا نوم به وشي. او دویمه خبره دا ده کو چرته فدیه غواړي نو راته وایي څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درله راولېږم. د روح قبیلې سردار يم، ډېر پیسې بل درکو او فدیه غواړي. او درېمه خبره دا ده چې کو آزادۍ مې او احسان را باندې کوي، نو ته به وینې چې زه بیا د احسان بدله څنګه ورکوم. ستا به ډېر شکرګزار یم، ستا به ټول عمر احسان من یم، او د دې احسان بدله به درله ډېره غټه درکړم. نبي علیه الصلاة والسلام یې فرمایل مخکې ته لاړ غلی، د سهار لمونځ یې وکړو، بس صحابه کرام خواره شو، ورځ تېره شوله. صحابه کرام په مسجد نبوي کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره چې کوم اعمال کوي دی ورته ګوري، هغې چې د نبي علیه السلام کوم ادب کوي، کوم احترام کوي، کوم عزت کوي، د هغه هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري. دویمه شپه راغله، شپه تېره شوه، په دویمه شپه باندې چې د سهار لمانځل نبي علیه الصلاة والسلام راته بیا ترې تپوس کوي کیف حالک یا سمامه، سمامه حالت کې څه دی، څنګه څه وایي؟ د ورته وایي هغه درې خبرې دي، اکه درې خبرې دي. کو قتل کوي مې نو ډېر غټ نوم دی را باندې کېږي، د لویې قبیلې سردار به قتل کړي، خلک به دې ډېر په لوی نوم سره یاد کړي. او کو فدیه غواړي نو ووایه چې خپل قوم ته سوال جواب وکړم چې څومره پیسې غواړي چې هغه درله راوړي. او کو آزادۍ مې احسان به را باندې وکړي، ته به وګورې زه د احسان بدله بیا څنګه ورکوم. نبی علیه السلام ورته بیا غږ ونه کړو. دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارک و، کو زه ته موږ ورته څومره بدې ردې ویلې وي. ښه یو پل ته دې راته کنځل کولو، بدې ردې دې راته ویلې، اوس زما په غریب کې بیا داسې نېغې نېغې خبرې کوي، بیا نېغې نېغې خبرې کوي. نبی علیه السلام ورته هېڅ ونه وایي، لاړ بیا د سحر لمونځ وکړو، صحابه کرام خپل اعمال وکړو. خو سمامه ګوري، ښه دا 3 ورځې او دا 2 ورځې چې تېرې شوې دا دې ګوري، نبی علیه السلام تم ګوري، صحابه کرامو تم ګوري چې څنګه اعمال کېږي، څه طریقه ده. په درېیمه شپه باندې چې نبی علیه السلام د سهار لمانځه راوته که نه، نو بیا ترې نه تپوس کوي کیف حالک یا سمامه، سمامه حالت دې څه دی، څه وایي؟ وایي هغه 3 خبرې دي، اکه 3 خبرې دي. کو ازادۍ مې نو لوی نوم دې را باندې کېږي، او کو چېرته فدیه غواړي نو ووایه چې څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درله درکړم. او کو آزادۍ مې احسان به را باندې وکړې، دې ډېر احسان بدله به ډېره غټه درکړم. صحابه کرام په انتظار چې نبی علیه الصلاة والسلام خو مخکې د مرګ حکم کړی چې کوم ځای خو ولید دې قتل کوي، او نبی علیه الصلاة والسلام ورته 3 ورځې مهلت هم ورکړو، ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې هغه به 3 ورځې مهلت ورکاو. یو کار کې مشوره ورکول چې 3 ورځې پکې ته سوچ وکړه، فکر وکړه. په هر کار کې نبی اسلام 3 فیرې ورکولې، نو 3 ځله مهلت ورته هم ورکو، مخکې هم د قتل حکم نبی اسلام کړو. صحابه کرام په دې انتظار او جوش نبی اسلام فرمایي چې اخو ابو سرتي نو وخی قتل کوي، دې نه سمېږي. خو نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه مونځ وکړو که نه، نو سمامه ته متوجه شو، قد عفوت عنک یا سمامه، ای سمامه ما ته معاف کړې. صحابه کرامو ته وفرمایل دې پرانه چې ځان خپل کړي ته پرېږدوئ چې دې ځي، دې ما معاف کړو، پرېږدوئ. صحابه کرام حیران شو، 3 ورځې مهلت هم ورکړو نبی علیه الصلاة والسلام دته، مخکې هم د قتل حکم کړو، او اوس نبی اسلام فرمایي چې پرېږدوئ ځه.
چې سمامای څنګه فرې خو کنه دی روان شو روان دی اخوا یو د مدینه منورې نه بهر یو صحرا واغې تلا چې هغه ته ورسېد غسل وکړو چې غسل وکړو سګوري چې بیا روان دی بیا مسجد نبوي ته روان دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله ته بیا واپس رالي ته کوم پرې نه خو دې ځکه نه دا الله پاک پیغمبر دازل چې واپس راغله کنه ما ته کلمه وایي دی راغله زه دې راغلم چې ما ته کلمه وایا دا لاس مبارک کې راکا د نبی اسلام په لاس کې خپل لاس کې خو کلمه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا ورته ویل اذا الله پاک پیغمبر ما ته پکړو کې بدترین کله ناخوخه کله چې هغه مدینه منوره وستا د وجه زما د مدینه بد شوله ستا د وجه زما د مدینه بد شو دومره د دینه نفرت او ما ته بدترین مخونو کې ستا مخو زما ستان د مخ نه ډیر زیات نفرت و د الله پاک پیغمبر وورا قسم په الله چې په مخ د ځمکه راته خوخ کړي وستې د مدینه منوره ده او په مخونو کې راته خوخ مخ چې د الله پاک پیغمبر هغه ستاد مخ مبارک دی ما دا درې ورځې ولیدل تاسو په ستر پورې تړلې ما خو دا درې ورځې ما کتل چې تا او استاد صحابه کرامو اعمال څنګه دي مو خو سلیدل نو مو خو د اسلام نه خبرو دا خو ما هر څه په جماعت کې خپل سترګو ولیدل هغه د نبی رسول الله والسلام د اخلاقونو متاثر شو د الله پاک پیغمبر ما درته کنزل کړی دي ما په بد نوم یاد کړی کومه ته تمه لو شوی ما ستا مرګ خپل فخر محسوس او ما خپل فخر غاڼو خدای الله پاک پیغمبر ستا د سر دشمنو ما تا ته کنزل کړیو درې ورځې راته تا د اسلام پېښ کو ماته انکار وکړو بیا دې معاف کړم چې زکورته ځه بیا دې معاف کړم چې کوړته ځه د الله پاک پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کې دي چې د بل چا نشي کېدی دا یو مسله دا معلومه شوه چې کله انسان مسلمانېږي اسلام راوړي د هغې نه اول غسل کول داسې دي مستحب طریقه دی جن دیم لاړ اخوا صحرا ته سوي کو غسل وکړو بهرحال دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق مبارک دا اخلاق د نبی اسلام د یو مسلمان سره نه وره دا سمامه په دې ټیم کې مسلمان نو دا کافر وو عام کافر نو د نبی علیه السلام بدترین دشمن وو هغه دشمنو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کنځلې کولې نبی اسلام په بده خبرو یادو هغه دشمن چې نبی صلی الله علیه وسلم لراغه نبی اسلام په وسم برده وسپین برده خو نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا ویزه ما معاف کړی نن دا اخلاق د کافر سره پرې او موږ د خپل مسلمان سره نشو کولای هغه مسلمان پرې او په خور کې د خپل ور سره نشو کولای رور چې رور ته خبره کوي ته چې په مخ د ځمکه تر بدترین دشمن د دارور دی دا څه کنه دا پکور کې چرور رور ته خبره کوي کنه داسې ناکاره خبره ورته کوي چې ته په مخ د ځمکه د دې علاوه بل دشمن څوک نشته د چرته غټ دشمنی دا دی چې تاسو کې دا خو سکرونه دي دا خو د یو مور او پلار نه پیدا دي او د خبرو ته وګوره ته به چې درته دا د یو بل د وینو تګي دي دا موږ په اخلاقو کې د حد ته رسیدلی یو اخلاقو کې د حد ته رسیدلی یو بیا د گاونډي سره خبرې کول سړی نه تاسو کې نه هغه ته د گاونډي په بده باندې نه مړیږي دا ولې څه وجه ده دا ټول وجه ده چې موږ د اسلام نه خبر یو موږ ته د نبی رسول الله سلام د اخلاق مبارکه او فتح نشته ده تاسو هغه مشهور واقعه د نبی رسول الله سلام اوریدلی نبی رسول الله سلام د غزا نه را روانو غرمه ټیم شو صحابه کرام ستړي دي نبی رسول الله سلام هم ستړي شو صحابه کرام ته فرمایل زه لکه آرام وکړئ چې دمه شو د غرمه لکم شي بیا بزو ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي سور تلاړ یو ځای د شوبل ځای د شو ځای په ځای باندې نبی رسول الله سلام داسې د کیکر یو بوټي وو هغه ته د تور ورواچول او دغه د لاندې سم لاس سترګې ورلې ود شو په دې کې یو کافر او چې وای کتل چې د مسلمانانو پیغمبر دی یو ونه د لاندې ود دی سر ته تور فرته او سوکشته ده هم نه خواته وراشه دا خو د ټولو نه خمو کړه دا خو غټه مو کړه راغی د نبی رسول الله سلام هغه تور راوغسته داسې او د تیکې راويسته چې د تیکې راويسته د نبی رسول الله سترګې وغړې دي چې سترګې وغړې دي دا کافر ورته وای وای من يمنعك مني زمانه به څوک بچ کوي وس تا به زمانه څوک بچ کوي خو ته به څوک څنګه چې आवाज ورته وکي تش لاس او تور زما په لاس کې دا من يمنعك مني اوس به زمانه څوک بچ کوي نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل الله څوک مو درنه بچ کوي الله چې څنګه نبی رسول الله والسلام فرمایل الله هغه فرغه تور دلاس ورته وشو تور دلاس ورته وشو نبی رسول الله تور دلاس کو چې ته تلاش کو کنه نو کافر ته من يمنعك مني اوس په تا زمانه څوک بچ کوي زه درنه الله بچ کړم خو تا به زمانه څوک بچ کوي کافر ورته وویل استور استا پلاس کې د جسد فیصله دی او هغه زما فیصله ده د نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل زما معاف کړي زما معاف کړي زه درته یې سمه ما معاف کړي چې نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل ما معاف کړي هغه د الله پاک پیغمبر کلمه راته وایا کلمه راته وایا زه مسلمانې یم ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه توره مې رسولې وه ما خو نه پرېښودلې خو توره چې ستا لاس ته درغله نو ته ما ته ما معاف کړې
د مسلمانانو زیات تعداد چې وګوري په هغه زمانه کې هغه د نبی رسول الله د اخلاقونو متاثر شوي د مسلمانانو شوي هغه چې د مسلمان کردار ته وکتل د هغه اخلاق ته وکتل د هغه اعمال ته وکتل هغه په دې شو په دې دغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی اسلام رښتینی دین دی او څنګه خلک جوړ کړی دی ایمان وای دا څه یو کافر چې موږ ځان سره اوسه هغه ځکه متاثر شي ایمان راوړي هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي کنه او واپس راشي هغه خپل کفر شکر وباسي ولی الله دې کې چرته یو کافر نشي جماعت خو راتله نه دي او یو کافر دی جماعت ته واپس ته چپلې به چاوړي دا خلک دی نو دوکا دا پراډ دی وجه دا چې موږ مسلمانان د پیسو بالکل لاندې کانه کړی اخلاق رانه ختم کړی حلال او حرام رانه ختم کړی دا صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې موږ لږ زیات کړی پیسې پای ته موږ بد اخلاقی ورور د ور سره ولې مرګ څه وجه ده دا خو د یو مور پیدا دي په یو رحم کې دوه لته والی په یو ګډه کې دوه لته والی دي د یو مور نه پیدا دي په یو هغه کې کلار شوی دي په یو پیند ډوډۍ خورلې دا اوس دا ورور ضرور دشمن دی ولې دا غږ نه تګره څه وجه ده دا لشل روپو ده پاره دا د هلکو پیسو ده پاره دا ډیره غستی مال دي لګرا کړی دي ما ډیره ګټلې او تعالی دي ګټلې ورور ضرور صرف په پیسو دشمن دی په جیداد دشمن دی دا خبره دې لري کمنس کې هیڅ هم نشته دی دا موږ د مال محبت دی حتی ورسولو د مال حرص دی حتی ورسولو ضرور ضرور دشمن کو ورو دنیا ځان سره وړل نشي حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې انسان مړ شي ته د سره د قبر پر درې سيزونه ځي د قبر پر د سره درې سيزونه ځي دوه سيزونه ته واپس کیږي او یو سيز د سره ځي درې سيزونه د سره د قبر پر کم ځي یو د سره د عمل ځي دویم د سره د مال ځي دریم د سره د رشتہ دار ځي جنازه وستي خپل خپلوان په شاته روان دي د قبر پر ور سره ځي مال وسره ما استعمال څه شه دي د چې په کم کټ کې پروت دا کم کمبل کې خورشه د مال لیکنه حدیث مبارک کې راځي وې د عادت نه واپس کیږي کم ته واپس کیږي خپلوان او مال ته خلک لري کی تش باغې لټي باغې کپڑا کې باغې بیکاره کپڑا کې چې کپن کپڑا پای کې پلهت کې کیږي او قیمتي کمبل چې په خوري هغه نه راټول کی راوړي چې کوته نه راوړي ا کمبل کې څه په قبر کې وړي کما بلستان کما کمبل چې په خورشي هغه ته وروچت کې واپس ته راوړي هغه بیکاره کپڑا کې دغه رنګ پای کې پلهت کې کیږي مال ته نه واپس راځي خپل خپلوان ته نه واپس راځي څنګه په خوري وروړي لکه څه چیز وي اجرت ځان ته ملماني نو مال ته نه واپس شي خپل خپلوان ته نه واپس شي لا حتی د صرف یو شی چې هغه د عمل دی دا عمل کو نیک عمل کړه مو سره لا حتی لا کو بد عمل کړه مو سره لا حتی لا هغه سره لا دا یو سیس د چې نه پریدي دا یو سیس د چې نیک عمل په جنت په دنه کوي دا یو سیس د چې بد عمل په جهنم په دنه کوي الګ نه پریدي موږ په پیسو د پاره دشمنی دي طرفګنۍ دي نالګي دي ور سره دا سوچ مې نه کړی چې په دې کم مال باندې زه ضرور سره جنگيږم سار لچ مړ شم کنه دا مال پاتې سبا کېږي بیا د مال مینا او محبت دا د زړه استل پکار دي او د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه کېدل پکار دي مونږ د الله یاره ډیره کما ده ډیره یاره کما ده الله دې موږ په زموږ د الله یاره فائدہ کی زموږ منځونه ته وګورئ کنه جمعه خوشی پروت ده اخیره زمانه ده جمعهونه خوشی پراته دي بازارونه آباد دي دکانونه آباد دي بیٹکونه آباد دي اجري آباد دي حکومران اوران پراته دي او شړ پراته دي هغه د الله کورونه او جمعهونه دي شال دي د مانځه په ټیم کې جمعه تراشه لشل ته نه وي د دې مسجد د دیوال نه بارشه په دکان په دړه باندې د دکان په مخ کې بلستانه اسی ولاړی اسی به ولاړی خو مانځه نه راځي دا د نیمو شپو پورې ناشتي یا به تاسو نه کوي یا به کریم بوډي کوي یا به په نو ناروا سری یا به موبایل ته ناشتي ټیک ټاک او فیسبوک کې کوي د شپې یو بجا 2 بجې چې سترګې پټي پټي شه د درې کې خوري ورپریوزي چې ورپریوزي چې نور په ګرم شرا پاس سارمونس نشته سارمونس پاتې دي دا الله نه لريږي په کوم ازمکه چې ته خدای د ازمکه درته خیره کوي ظالم پاسه زه خدای الله تابعدارم په ما ولي پروتي ته خدای الله نافرمانی اواز د جمعه نه کېږي حي علی الصلاه حي علی الفلاح الصلاه خير من النوم موږ غوړه د خوب نه بیان ته پدې څه پروتي الله جن ته موږ مټي والي هر کار د پاره زمون زینه آباد دي خو کو شړ دي اوران دي هغه زمون جماعتونه دي ځوانانو کې پتا سي ډېر کم ځوانان چې جمعه تر شه د الله د یاري مدد وروخ کې توي زمون د ځوانانو اوخ کې چې تويږي هغه ډرامو ته تويږي
الکه ډېر غمجن ډرامه ده سړی جوړي د اوخ کې فلمونو ته تویږي ډېر ښه فلم دی اوخ کې ورته سړی بهیږي جاړي ورته زمونږ د ځوانانو اوخ کې ډرامو فلمونو ته بهیږي چېرته د الله یاري ته د ځوان اوخ کولی بهېدله راشه د تهجد په ټایم کې په جومات کې ودرېږه دا خپل ګناهونه ځان ته راياد کړه وجاړه الله ته الله دا زه څه کومه الله زه به کوم نارواو کې سر یم الله ښکلې ځواني مې راکړې زما د ځواني په څه کې تېرېږي الله زمونږ د ځوانانو زمونږ د خویندو زمونږ د میندو اوښ کې د الله د یارې نه توی نه شوي هغه فلمونو او ډرامو ته تویېږي جاړي ورته په داسې قوم به الله رحم کوي په داسې قوم به د الله عذابونه راځي امام سیوطي رحمه الله فرمایل د بچو 15 صفات دي د ماشومانو 15 صفات دي کو دا غټان په ځان کې پیدا کی دا غټان د الله اولیاء دي دا غټان په ځان کې پیدا کی دا د الله بس دي اولیاء دي کو د ماشومانو د 15 صفات دا غټ خلک په ځان کې راوړي یو به امام سیوطي رحمه الله فرمایل وی ماشومانو ته د رزق زیاته پروا نه ده د ماشوم صفت ته د رزق پروا ماشوم سره دا پروا نه چې ډوډۍ به یې کنه به میلاو نشو که میلاو نشي امام سیوطي رحمه الله فرمایل وی کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کی کنه دا د اولیاء الله صفت ده چې یو ټیم ډوډۍ خو کنه شکر الحمدلله بل ټیم زما رب شته راکې بیراله نو د ماشومانو یو صفت دا چې د سره د رزق زیات پروا نه دویم د ماشومانو دا صفت ته چې کله د بیمار شي نو د ګیری شکوي نه کوي پر یادونه چاته نه کوي چې را داسې ما نه خکېږم او خو خراب شوم او کټ کې نو ماشومان د خپل بیمارو شکوي ګیری چاته نه کوي نو د اولیاء الله یو صفت دا ده چې د خپل بیماری ګیری مخلوق ته نه کوي دیک غواړي نو الله تبارک الله رب غواړي الله دا بیماری ته راوستي ده الله شفا هم ترا کوي الله بیماری ته راوستي الله صحت هم ترا کوي الله مته روح جوړ صحت د خپل عبادت ته فار نصیب کا دا دعا غواړه او درم صفت د ماشومان دا ده چې دوی خوراک یو ځای کوي ماشومان په پیند باندې کې ډوډۍ یو ځای خوري کنه نو کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کې دا د اولیاء الله صفت چې په یو ځای ډوډۍ خوري ځکه په یو ځای ډوډۍ کې څه شی دی برکت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله په جمع کې برکت خده الله په جمع کې څه خده نو هر کار چې په جمع کې پای کې برکت وي نو ډوډۍ چې په شریک خوړل کېږي په ډوډۍ کې څه برکت وي او سلورم دا چې ماشومان کې دا صفت چې کله او یریږي نو دستر ګناه وخت کې بيږي ماشومان چې او یریږي دستر ګناه څه کېږي وخت کې بيږي کله دا صفت په غټانو کې फायदा شو کنه چې دوی د الله نه وایریږي او دستر ګناه وخت کې روان شي د الله ولی دی بیا د الله ولی دی ته وي چې د خپل ګناونه یادې د چې کله جهنم یادې کله دستر ګناه به وخت کې د ماشوم صفت دار چې کله یریږي د جاړي د وخت کې بيږي دستر ګناه وخت کې بيږي دا غټ خلک چې کله د الله نه او یریږي د دستر ګناه وخت کې روان شي د الله بیا څه دی ولی دی دا او پنځم صفت دار په ماشومانو کې چې دوی جګړه وکړي نو روغ ډیر زر کوي دلته جګړه وکړي دلته کې څه ځای وي دا ماشومانو صفت ده نو کو دا صفت په غټانو کې پیدا شو چې تو مې نه پکې راځي جګړه به راځي خو ګوره لکه ځل کې به بل سپریدونه ډایرکټ په صلح کوي نو دا د نیکانو خلکو صفت ده نو پای کې یو خبر دا و چې د ماشومانو سره د رزق پروا ډیره نه دویم چې او یې ګنه جاړي نو خبره مې دا کوله چې د رزق وعده الله کړی په دې مال پس ډیر نه لګای او د الله په در کې جاړي الله ته الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي